خبره د پرون د نیت خبره شوې وه. الله رب العزت قرآن کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالوا التقوى منکم. ستاسو غوښې ستاسو وینه دا الله رب العزت ته نه رسي مګر الله ګوري چې په تاسو کې تقوا څوک کوي، خالص د الله د رضا لپاره قرباني څوک کوي. بیا ما حدیث هم تاسو ته اوس د قربانۍ لپاره چې ته څاروي خالص د الله د رضا لپاره څاروي په عامه اصطلاح کې بس چې روغ رمټ وي، د هر عیب نه پاک وي، داسې څاروي وه. کمزوري دې ولې دی خو چې د هر عیبه پاک وي، داسې څاروي وه. هغه عیبونه یا د انتبار وه چې لکۍ یې کټ نه وي مکمل، یا اکثریت لکۍ یې کټ نه وي، غوږونه لکه شان چې اکثریت نه وي یا مکمل نه وي، په دغه باندې قرباني نه کېږي. د سترګو مکمل نظر یې نه وي یا د یوې سترګې نظر نه وي، نو بیا چې دې قرباني پرې نه کېږي. ښکرې د ویښ کې لرې شوي وي او مات شوي نقصان ورکوي دماغ له یا وغیره، په هغه باندې بیا قرباني نه کېږي. عمر یې چې دی سني په کتابونو کې راځي چې د سني وي. سني مطلب دا دی چې که د یو ګډه نیزه چیرې وغیره دا چې څه وي د یو کال عمر وي او د نورو څاروو د هغې چې دوه کاله وي، د اوښ چې 4 کاله وي او په 15 کال کې قدمې شي، دوامې هغه وغیره دا چې د 2 کاله وي په دې کې په دې کې ګډه صرف مستثنا ده چې یې نښه ګډه که هغه چېرته د شپږو میاشتو وي او هغه ته په نورو ګډو کې پرېږدي هغه د کال ښکاري، نو په هغې بیا قرباني جایز ده. بله خبره دا ده چې کوم څاروي ته اخلي چې هغه په یو خپه ګډ نه وي چې د قربانۍ ځای ته نه شي. بله خبره دا ده چې کوم څاروي ته اخلي چې د هغه دومره کمزوري نه وي چې یا دومره یعنې د هغه عمر حد کراس شوي چې د هغه د اړوکو تر دننه د ورته نلي ملي د سړي راوړي چې دننه پکې دغه اسمو بوده وي که یا پوخ چې شي او هغه دغه ته چې راوغورځي چې دغه سیرې ختم شوي دغه پروګرام بیا بېرته رسول هماغسې شانې به کوي. نو که دغه ختم شوي بیا چې په دغه څاروي باندې چې دومره بوډۍ به یې قرباني نه کړي او دغه شان چې کوم څاروي هغه باندې څه بیماري وي ظاهري او دغه بیمارۍ نقصان ورکړي غوښې ده، نو په دغه څاروي باندې قرباني نه کړي. څاروي چې عمر پوره وي د ګډې بیزي 1 کال پوره وي لکه شان چې د نورو 2 کاله پوره وي، نو بیا ورله د غاښ ضرورت نشته، د غاښ ضرورت ورله نشته. خو که عمر یې چېرته کم وي او غاښ یې مخکې راغی نو بیا بې قرباني نه کېږي. په دې څیزونو کې به ډېر زیات احتیاط کوئ. الله رب العزت رحم وکړي.